अस्सलामुअलैकुम मलगोरो नन په پی ایس ایل کې د اسلام آباد یونایټډ او د کوټا ګلیډیټر ډیر اهم میچ ته دوړ لوبډلې به کوشش کوي چې دا میچ وګټي دوړ لوبډلې به کوشش کوي چې یو بل شکست ورکړي ځکه کچره کوټا ګلیډیټر دا میچ ګټینو په پوینټ ټیبل کې وا کوټا ګلیډیټر نمبر 1 پوزیشن ته ځي او کچره اسلام آباد یونایټډ وګټنو لم اسلام آباد یونایټډ الریډي په پوینټ ټیبل کې په نمبر 1 ته او کوی ګټلو پوزیشن میں په نمبر 1 کې برقرار پاتې شي اوس نمبر 1 او نمبر 2 پوزیشن له هر لوبډلې زکه زور کوي چې دی پوینټ ټیبل کې نمبر 1 او نمبر 2 کمی دوه لوبډلې راشي نو هغه به ډبل سیمی فائنل کوي مطلب هغه فائنل تر کوالیفای کېدو چانس ډبل شي نو ځکه هر لوبډله کوشش کوي چې په پوینټ ټیبل کې زما ټیم په نمبر 1 او په نمبر 2 خامخا راشي نو دا میچ ځکه اسلام آباد یونایټډ به هم کوشش کوي چې په نمبر 1 پاتې شو او کوټا ګلیډیټر دا وخت په نمبر 3 پوزیشن ده نو کوشش وکړي چې دا میچ وګټو نمبر 1 پوزیشن ته ورسو د کوټا ګلیډیټر دا وخت په پوینټ ټیبل باندې تاسو د پوینټ ټیبل ښکاری په دې پوینټ ټیبل کې د کوټا ګلیډیټر اوو میچونه دي اوو میچونو کې سلور میچونه ګټلې دي او یو میچ کم دی د ډرا شوی دی نو د 9 پوینټونه دي نو 9 پوینټونه کچره د میچ نن اسلام آباد نو ګټلو نو دای به 11 پوینټونو سره په نمبر 1 پوزیشن شي او اسلام آباد یونایټډ چې کوم دی هغه اوو میچونو کې 15 ګټلې دي او 2 بایللې دي نو 10 پوینټونه دي نو کچره دا میچ ته کوټا ګټینو د کوټا به 11 پوینټونه شي نمبر 1 پوزیشن ته بشي نو ځکه کوټا ګلیډیټر بم زور لګای چې نمبر 1 پوزیشن ته ورسي او اسلام آباد یونایټډ بم زور لګای چې په نمبر 1 پوزیشن کې پاتې شمه اوس د کوټا ګلیډیټر او د اسلام آباد یونایټډ په پی ایس ایل تاریخ کې څومره میچ شوي دي چا پکې زیات ګټلې دي نن د کم ټیم میچ ګټلو چانس ډېر دی په دې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو په دې پی ایس ایل کې د کوټا ګلیډیټر او د اسلام آباد دوه میچ دي دوه میچونه دي چې دا دوه میچونه پرله پسې دي مطلب تر اوسه پورې د اسلام آباد یونایټډ او د کوټا ګلیډیټر په دې پی ایس ایل کې میچ نو شوی یو نن دی او یو بل ورځ په 7 تاریخ باندې دی بل میچ دی د اسلام آباد او د کوټا بل میچ په 7 تاریخ باندې دی تر اوسه پورې د کوټا ګلیډیټر او د اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې 19 میچونه شوي دي چې 10 میچونه اسلام آباد ګټلې دي او 9 میچونه کوټا ګلیډیټر ګټلې دي اسلام آباد ایوریج سکور 163 دی او د کوټا ګلیډیټر ایوریج سکور 158 دی هایست سکور د اسلام آباد 229 دی और कोटा ग्लेडिएटर हाईएस्ट स्कोर 203 दे लोवेस्ट स्कोर 117 د اسلام آباد دے اور د کوټا 118 دے دا څومره فګر تاسو لموي د دې دوړو ټیمانو د یو بل خلاف ریکارډ د یو بل خلاف د ایوریج سکور هایست سکور او لوویست سکور تاسو لموي خنن میچ باندې مون خبرو کو نو زما پوینټ اف ویو سره چې د کوم ټیم میچ ګټلو چانس ډیر دی نو د کوټا ګلیډیټر دی ځکه کوټا ګلیډیټر خپل تیر شوی میچونه ګټلې دي او اسلام آباد یونایټډ خپل تیر شوی دواړه میچونه ډیر بری طرح بایلل ډیر بری طرح شکست پکې خوړو لوویست سکور یو کو دواړه میچونه یو د پېښور زلمینه بایلو چې پای کې 144 رنونه کړو پرونه د پېښور زلمینه بایلل دي ور دینه مخکې د کراچي کینګ نه د ما په خیال بایللو چې کې 126 کسونه سکور کړو کې لوویست سکور کړو کې 141 او زمانه ذهن نو ترې کې تاسو له چاله یاد نو کمنټ کوي نو मतलब دوړه میچونه لاست د اسلام آباد چې کوم دي اسلام آباد بری طرف لاپ شوی دي او بری طرح دغه میچونه بایللې دي نو ځکه د ما پوینټ اف ویو سره نن د میچ ګټلو چانس چې کوم دي د کوټا ګلیډیټر ډیر دي تاسو دې حواله سره لري خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور موږ سره شریک کړئ